أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. سورة مائدة شروع د سورة مائده لسم آخر بابو. په دې آیاتونو کې دوه مسلې ذکر کړي. یو مسله دا ده چې قسم دا په مدعی باندې دی، او دویمه مسله دا ده چې قسم خاص دی په نوم د الله پورې. د آیات د ترجمې نه مخکې د دې آیات تعلق د یو واقعې سره دی. هغه واقعه باندې به ځان پوه کې، نو بیا به په آیات ترجمه باندې پوه شي. دوه کسانو نصرانیان د یو نوم و عدی بن بیدا او د بل نوم و تمیم داری. دا دوانه کسانه داو نصرانیان. دا تجارتگر خلکو، دی به تجارت کولو. د دیو سره یو مسلمان مرګری شو. د هغه مسلمان نوم دا بودیل و، بودیل ابن ورقا. دوی لاړه شام له تجارت له. هلته یې قیمتي سامانونه اغستله. دوی په هغه سامانونو کې د سپینو زرو یو کټوری واغستلو. او دا یې د دې دپاره اغستلی چې نجاشي با چا سره ملاقات کو، دا به هغه له تحفه او هدیه کې ورکو. بیا دغه بودیل چې مسلمان و، دا د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د خاندان و. دا بیمار شلو، او چې کله د زندګۍ نه نا امیده شلو، نو خط یې ولیکلو، وصیتنامه. او دا یې د دې دوو ملګرو د عدی بن بیدا او د تمیم داری نه په غلا باندې پټه په سامان کې کېښود.
او به دې دواړو ته وصیت وکړو چې زمونږ دا سامانونه دي، کو زه مړ شولم نو زما دا سامان به زما ورثاو ته واپس کوي. په دې میانځ کې دا بودیل وفات شو. او چې بودیل کله وفات شلو، بس د یا د کفن او د دفن بندوبست یې اوله وکړلو او هغې هلته شام کې دفن کو. څه ورځې پسه واپس ته علاقې کلي ته رال، مدینې منورې ته، او هغه سامان یې د بودیل بن ورقه رشته دار ورثاو ته واپس کو چې ستاسو سړی زمونږ سره تجارت له تللی و، بس مړ شولو، مونږ هلته ښخ کړو، دا سامان دی. هغوی وله شکریه ادا کړل او د عربو دا قانون و چې هغوی به مړي د یو علاقې نه بلې ته منتقل کول نه، بس کوم ځای کې سړی وفات دی بس هلته ښخوه. دا خبرې نه وې چې یاره کراچۍ کې وفات دی باجوړ ته یې راوړه، او یا باجوړ کې وفات دی کراچۍ ته یې ځغلوه، یا سعودي کې وفات دی او باجوړ ته یې راوړه. دا مسئلې عربو کې نشته، بس کوم ځای کې وفات بس وفات، هلته ښخوه او کوم خلک حاضر دی جنازه کوه سړی ږده. دا سنت طریقه هم ده. بس ورځې تېرېدلې چې د دی غم او تعزیت ختم شلو، نو دی سامان د خپله مړي کولاو کو چې دا څه دي. آی کتلو کې سامانونو کې خط راووتو، په هغه خط کې بودیله د دې سامان تعیین کړی چې دا د اوزار دا شیونه دي، دا به تاسو د دې خلکو نه وصول کوي. په خط کې یو کټوری و د سپینو زرو، او دا په دې سامان کې نه و، دا د دوو نصرانیانو سیټ کړی و، پټ کړی و، دی تمیم داری او عدی بن بیدا پټ کړی و نصرانیانو. دا ورثه د دې بودیل راله او رسول الله ته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره زمونږ کومه سړی چې د دوی څه تجارت له تلی و هغه مړ دی، او دوی ته کم سامان حواله کړی دی، نه هغې کې خط دی او په خط کې د سپینو زرو کټوری دی، او دا موږ ته وصول نه شلو، زمونږ په دې خلکو شک دی، دا کټوری پټ کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا راولئ دا دواړه نصرانیان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت ته حاضر شو، د دی نه تپوس شو په باره د جام کې چې کټوری، وی موږ د کټوري نه نیو خبر، بس دغه سامان دی موږ ته حواله کړی، تاسو ته موږ حواله کړو. نو دی دعوه کوي، دا د مړي ورثه په دې دوو کسانو نصرانیانو دعوه کوي چې دا کټوری زمونږ سړیه په خط کې لیکلی دی او دا تاسو پټ کړی دی، خو دلته ګواهان ورسره نشته. او دا نصرانیان دواړه دي، دی منکر دی، نو دی له اوس قسم دی. بس د مازدیګر د مانځه نه وروسته ټیم و او رسول الله ایسته دی ورله قسم ورکړو د دوو ګواهانو لره، چې کله یې ورله قسم ورکړلو بس خبره ختمه شو، یو واقعه د دغه ځای پورې ختمه شوه. بیا ورځې تېرېدلې، بله ورځ د دې بودیله رشته دار دا بازار ته تللی دي، او د یو سونار سره د زرګر سره کټوری دی. د دې بودیل د ورثاو ته تپوس کړی دا کټوری چېرته وی، دا خو موږ د تمیم داري او د عدی بن بیدا نه اخیستی دی.
اقا کسانی اخودله کم چې په دروغه قسم کړی چې موږ د کټوري پته نشته. هغه واپس بیا رسول الله لرال چې د الله پیغمبر دی خدا قسم په دروغه کړی او کټوری خو د پلانی سره پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم البیت یې راولی چې بیا یې دواړه نصرانیان راوستله. نو ورثاو دعوه وکړله چې کټوری خو د زرګر سره دی او هغوی موږ د دی نه اخیستی. دی اوس خبره الټه کړه، ویل او دا کټوری ستاسو د بودیل و خو موږ ترې دا اخیستی په پیسو، نو دا زموږ او موږ خپل کټوری په زرګر خرڅ کړی. ورثاو دا خبره نه منله چې نه تاسو مخکې دروغ ویلیو، مخکې ویل چې موږ د کټوري نه سره خبر نیو، اوس هم دا الټه کړله چې یاره موږ دا کټوری اخیستی دی. نو اوس په دې دویم صورت کې دا دواړه نصرانیان د عدي او دارنګه د تمیم داری دا دواړه دعوه په دې خبره کوي چې ستاسو کوم سړی مړ دی بودیل، نو دا کټوری موږ د هغه نه اخیستی دی، دا ستاسو نه دی. او دا ورثه د اشترا نه انکار کوي چې دا په تاسو یې نه دی خرڅ کړی، دا تاسو پټ کړی. نو دا اوسه ګواهان نو اوس منکره د مړي ورثه شو. نو دویم ځل باندې قسم د مړي ورثاو لرالی. نو بس د مړي ورثاو قسم وکړو. نو چې کم تاوان و د جامه نو هغې د دې مړي ورثاو ته واپس کړو، دا یې وله ورکړو. بیا زمانه تېرېدله، ایسته دا تمیمي داري مسلمان شو، دا نصراني. د دی نه د دې مړي ورثاو تپوس وکړو چې دا خبره څنګه وه، څه حقیقت څه و؟ حال چې حقیقت دا و چې کټوری خو موږ پټ کړی او دا خو موږ په 10 درهمه باندې خرڅ کړی او کو په 1000 درهم هم خرڅ کړی. نو بیا 500 درهمه د دغه نه وروسته د اسلام نه پسه چې اسلام یې راوړ، تمیمي داري سته په خپله خوښۍ باندې 500 درهم د ورثاو له ورکړه د کټوري. او بیا دا ورثه لاړه او بودیل ته کېناستل، په زور یې د هغه نه 500 واخیستل چې سړي خو اسلام راوړ، خبره خو رښتیا شو. نو هغې واقعه ته دې آیات کې اشاره ده. ګوره اوس یا ایها الذین آمنوا ایمان والا شهادت بینکم گواهی ستاسو په خپل مابین کې اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو ستاسو نه ته سختۍ د مرګ، سخته د مرګ راله، دا سړی ناامیده دی چې یاره زه اوس مرمه. نو راشه دی ورثاو دی وصي جوړ که، وصي دې ته وصي وایي. څو کسان وصي جوړ که چې لکه دا زموږ سامان دی د ورثاو ته واپس کړي. اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو ستاسو نه ته مرګ، حین الوصیت په وخت د وصیت کې اثنان 2 کسان به وي، 2 کسان به څه کوي؟ دا به وصیت کوي. ای شهادتو سبای گواهی به د څو کسانې د اثنان د 2، دا دواړه کسان به ذوا عدلنا خاوند انصاف منکم ستاسو نه، دا به وصي جوړ کړي او وصیت به ورته وکړي، ګواه به یې جوړ کړي. او کو چېرته ستاسو نه نو، دا منکم ضمیر راجع دی مسلمانانو ته. کو په دا سفر په حالات کې ستاسو سره مسلمانان نو، او آخران یا به نور 2 یا من غیرکم ستاسو نه ما سوا، کو هغه نصرانیان وي وغیره. اوس دا مسله یاد ساته چې په سورت نساء کې منګه دا آیات ویلې دی چې لا یجعل الله نه دی ګرځولی د کافر دپاره په مؤمن باندې سبیله څه دلیل او لار، یعنی د کافر گواهی د مسلمان خلاف نشي چلیدلی. خود دا
شهادت چې دی په وخت د وصیت کې نو دا استثناء د اسلام ده. یعنی په نورو معاملاتو کې په نورو مسلو کې چې ته کله ګواه کینې نو مسلمان ګواه کینی، خو دلته په وخت د وصیت کې ضرورت رالی، ته په حالت د سفر کې مسلمانان نشته، نو خیر دی څوک شي کینولی؟ نصرانیان شي کینولی. نو دلته ګوره دوه نصرانیانو که نو تمیم داري او عدی بن بیدا او هغه کینول چا؟ بدیل ابن ورقه، دا مسلمانو، دا انصاري صحابیو. نو دا دوانه نصرانیان ګواه جوړ کړه، وصیت یې دی ورته وکړو. نو په وخت د وصیت کې کو نصرانی کافره په ګواهی کې کینې نو دا جایز ده. نور معاملاتو کې مسلمان نما سیوا بل څوک ګواهی کې نشي کینولی. او آخران یا به نور دوه کسان وي من غیرکم ستاسو نه ما سیوا ان انتم ضربتم فی الارض کو چرت تاسو سفر کویا فی الارض پزمکه کی فاصابتکم مصیبه نو ورسیگیا تاستا مصیبت د مرگ فاصابتکم مصیبت الموت پس ورسی تاستا مصیبت د مرگ تحبسونهما تاسو بی سار کیا دی دوانو لرا من بعد الصلاة فسا دمانزنا پس پدا کسان سکیا دا با ایسار کئی. دا منکر شو کنه چې مسئله رالا خط وکتلی شو سامان کې کټوره نشتا، نو تیل کټوره وی منگ تی خبر نیو. نو اس منکر دی یا دا کټوری دعوا د بودیل ورساو اکړله او اوس دا دوانه تمیمی داری عدی بن بیدا منکر شو. نو دلتا وی چې من بعد الصلاة دی که امام شافعی رحم الله دا دلیل نیولی دی چې د قسم د مضبوطولو د پاره ته چاله قسم ورکیه نو د قسم تاکید په زمانه سره جائز دی. دا اختلافی مسئله ده چې آیا قسم په زمانه سره او په مکان سره ته مؤکد کولی شي کو نه. صحیح شوله؟ په زمانه سره څه شي مضبوطولی شي کو نه شي، او دارنګې په دا سره مؤکد کولی شي په مکان سره. نو امام شافعی وایي چې آو دا من بعد صلاة العصر دا د مازیګر د مانځنه وروسته دا اهم ټیم دی. په دې الله قسم کړی والعصر ان الانسان. نو وایي د مازیګر د مانځنه وروسته منکر لا مدعیه قسم شي ورکولی چې لکه منګه له د مازیګر د مانځنه وروسته قسم درکو ښه نو بس صحیح ده. او په مکان سره مو شي مؤکد کولی چې دا قسم ولره په جمعات کې ورکی او په جمعات کې د امام د منبر په خوا کې ورکی. دا امام شافعی وی استدلال د دې آیات نه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه قسم په هر ځای کې شي او په هر وخت کې شي. د قسم مؤکد کول بالمکان و زمان دا ضرورت نشته. و دا په هر زمانه کیو کې قسم دی او دا کو په هر مکان کیو کې قسم دی. تاکید ته ضرورت دانه. وز دلته آیات کې چې راغلی من بعد الصلاة دا اتفاقا رسول الله له دا مسله د مانځنه وروسته راغلی ده. صحیح شوله؟ اتفاقا د ماسپښین مانځنه وروسته ټیم او بیا مسله کېدله جګړه شروع و بحث مباحثه. پیغمبر علیه السلام د جانبینو نه دعوې اورېدلې، په دې کې د مازدیګر مونځ رالی. مونځ وشله د مانځنه پس یې وله څه ورکو؟ قسم یې وله ورکو. نو اقا واقعا الله را نقل کړی ده. دې ته قید اتفاقی وی. تابسونهما تاسو به ایثار کیا دې دواړو لره من بعد الصلاة پس د مازدیګر د مانځنه ویقسمان بالله پس دی به قسمونه وکړي په نوم د الله باندې. دا اشاره وکړه یو مسلې چې قسمه په نوم د غیر الله ګوره دا شرک دی. قسمه په نوم د الله یا په صفاتو د الله سره څه دی؟ جایز دی. بالرحمن
صحیح ده په رحمان ذات مې دی قسمی دارنګې په الله مې دی قسمی دا نومونو باندې بیا په حروف اجاره کې سبا او تا واو دا خاص دي بالله تالله والله دا الفاظ دا به تاسو نحو کې ویلي دي چې په څه باندې داخلي با قسمیه ده وو قسمیه ده تا قسمیه ده پاکی بیا دا ذکر کوي نو فیقسمان بالله دی با قسمونه کیا فنوم د الله باندې کله به کوي ان ارتبتم کو تاسو شک کوئ چې دا کټوره دی پټ کړی دی څه به وایي په قسم کې لا نشتری بی ثمنن منګ ناخلو په دې قسم باندې ثمنن پیسې دا قسم ګوره موږ د پیسو دپاره نه کو نو موږ په خپله قسمونو باندې پیسې نالو ولو کان دا قربا اگر چې دا مشهود له دا محلوف له چا دپاره چې قسم خوړلی شي اگر چې وي دا قربا خاوند خپل ولی دا محاوره ده محاوره په دې ټکي ځان پی کوه قرآن چې دی دا په محاوره د عربو راغلی دې کې د هغوی محاورات د دې څه مطلب دی منګه پښتانه چې وو د پلار دپاره هم قسم نه کومه بعضې وایي که نه منګه په ضمانت کې اکثر وو څوک درته ووایي هلکه ضمانت لاله نه کېدی زه د پلار ضمانت نه کوم ستا وکړه دلته م وایي ګوره زه د پلار دپاره هم قسم نه کوم څه وایي لو کانه دا قربا اګره چې وي دا محلوف له چا دپاره منګه دا قسم کوم ګوره کو دا خاوند خپل ولی وي نو هم په دروغ همروغه قسم موږ نه کوو او موږ د پیسو دپاره به قسمونه کوو موږ د دروغجن ښکارو نور خو شي زوالی کټوری خو یې څه پټ کړی ولا نکتم شهادت الله او موږ به نه پټو ګواهي د الله کو چرته موږ پټه کړله انا اذا لمن الآثمین یقینا نیو به موږ په دغه وخت کې د ګناهګارو نه کو دا قسم موږ په دروغه باندې وکړو یا منګه دا گواهی په دروغه باندې وکړله یا منګه په دې باندې پیسې واغستلې نو موږ به غټ سیو ګناهګار یو مجرمان به یو د الله بس خبره ختمه شو حضراتو قسم وکوي استلاړ خبر واقعه ختمه شو په دې پیښ شوې چې دې پورې په عادي ابن بیدا او دارنګ په تمیمی داری داوا وا په سفر کې د بودیل سره تلیو بودیل مړ دی هغې خښ کړی په شام کې په سامان کې خط ایښی نور سامان پوره دی کټوری نشته د بودیل ورثاو دعوه وکړه کټوری څه شوه لکه تمیمي داري او عادي بن بیدا هغه ویل لکه موږ ته پته نشته بس هغه سامان دی نور نیو خبر موږ د باندې شک دی کټوری هم پټ کړی دی راځئ قسمونه وکړئ قسمونه یې وکړله دواړه نصرانیانو بری شو لاړ بس وخت تېرېدلو ښه جي فاین عثرا کو چرتا خبر درکړی شو تاسو لره فاین عثرا کو چرتا خبر درکړی شو تاسو لره فاین عثرا کو چرتا پوه درکړی شو تاسو لره او تاسو له اطلاع درکړی شوله نو علا په دې خبره انهما چې دا دواړه استحق اثما دا مستحق شوي دي د ګناه الکه تاسو له چا دا خبر درکو چې دی تمیمی داری او عدی بن بیدا په دروغه څه کړی دی قسم کړی دی په دې باندې تاسو اوس بیا اطلاع تعالی درکړی شو نو اطلاع ورکړی شوله بازار کې روانو زرګر خواله ورله کټوری وسره کټوری چرته و کټوری خو ویل د تمیمی داری او د عدی بن بیدا نه اغستی نو اوس خبر شو ښه بېرته راځئ چې ځو پیغمبر علیه السلام له بېرته فیصله وکړو دا خو دی دروغ ویلي موږ فاین عثرا کو اطلاع درکړی شوه علا په دې خبره انهما چې دا دواړه استحق اثما دی کړې ده ګناه اسانه معنه دی کړې ده ګناه دی مستحق شوي دي د ګناه نو دی په دروغه باندې کړی دی قسم نو دی مستحق دي د ګناه نو فآخرانی اوس به نور دوه ګواهان جوړ کوي فآخرانی اوس د آخرانی څوک دي دا آخرانی به اوس د مړي وارثان جوړ کوي اوس دا د مړي وارثانه دعا کوي دعوه کوي هلکه تاسو کټوری څکو او تاسو خرڅ کړی په زرګره او نه دا زمونږ خپل کټوری دی دا موږ ستاسو د مړي د بودیل نه اخیستی
دا ته موږ اغوستی نو هغې ورته وویل چې تاسو موږ ته ویل ولې نه هغه ویل چې یاره موږ باندې به بیا چېرته دعوې کوئ او دا نو موږ یې سپټه خبره وساتله نو فآخران نور ګواهان به دوه ونیسئ یقومان دا دواړه ګواهان به ودرېږي دا د مړي ورثه مقامهما په ځای د دې دوو ګواهانو باندې اوس په د دې مړي د ورثاو نه دوه ګواهان راولئ دی دعوه کوي چې تاسو زمونږ د مړي د بودیل نه دا کټورې نه دی اخیستی دا کټورې تاسو پټ کړی دی نو اوس دی دعوه کوي نو اوس دی څه شولو مدعي شو او د مدعي سره ګواه نشته چې تاسو دی منکر شولو چې تاسو نه دی اخیستی هغه دعوه کوي موږ اخیستی دی سا ګواه راوله کوم ځای کې د چا مخکې دی ته اخیستی دی او څه ګواه نشته نو چې ورسره نشته وساجیه نو د مړي ورثه منکر دي نو چې منکر دی الله وایي مقامهما دا به د دوو قسمونو د دوه قسمونکو په ځای باندې ودرېږي دا به څوک وي من الذین لا دا به د هغه کسانو نه استحق علیهم الاولیان استحق چې دعوا د حق کړې وه علیهم په دیو باندې چې دعوا د څه کړې وه دعوې د حق کړې وه علیهم په دیو باندې څنګه دعوې کړې وه دعوې د حق دا کړې وه که نه چې دا کټورې زموږ دی په دروغه باندې څه کړې وه ګواهي ورکړې وه وې دا ته موږ څه دی دا کټورې ته موږ اخیستی دی او لاول یې ویله یاره ویل موږ د سره د جام مام نه خبره دا نیو نه الله وایي دا به مستحق دي صحیح ده استحق دی کړې ده ګناه دا معنی چا کړې ده مدارک دا علامه بیضاوي کړې ده استحق ای فعل ذنبا مدارک یا فعل ذنبا استحق علیهما دی کړې ده ګناه یوه معنی ده دویم معنی ده استحق علیهم چې دا مستثابت شوی دی حق علیهما په دوی باندې د چا د دې ورثاو حق په ثابت شوی دی اولیانی دا اوس هغه من الذین او د آخران سره تعلق ساتي دا اولیانی خطا نشي هلته ګوره فآخران دوه ګواهان به ونیسئ یقومان چې دا به ودرېږي مقامهما په ځای د دې مخکنو دوو چا باندې یا قسم کوونکو باندې اولیانی چې دا آخران به څوک وي دا به نږدې وي مړي ته هلکه پوهېږې دا به نږدې وي څه هغه مخکې خو قسم کړی و که نه اوس قسم دی لدی نو چې دا دوه آخران ته نیسي نو دا به د مړي نږدې ورثه چې د دې په دې میراث کې څه دی حق دی نو دا عمر ابن عاص او د هغې خاندانو بس رسول الله وفرمایله چې هغې دعوه کوي موږ ته کټورې اخیستی دی ګواه ورسره نشته تاسو د کټوريه د خرڅ نه منکرې ویه چې زمونږ بودیل پې نه دی خرڅ کړی بس قسم وکړه نو فآخران نور به ونیسئ اولیانې چې هغه به نږدې وي مړي ته نو فیقسمان بالله دی به قسمونه وکړي په نوم د الله باندې څه به په قسم کې وایي لشهادتنا چې یقیننا قسمونه زمونږ قسم زمونږ احقو ډېر لایق دی او ډېر رښتینی دی من شهادتهما د دی د قسمونو نه دی چې مخکې من قسم کړی دیو نو د دیو قسم په دروغ او زمونږ قسم څه دی دا په رښتیا دی موږ حقیقت و چې زمونږ بودیل دا کټورې په دې کسانو نه دی خرڅ کړی احقو دا ډېر رښتینی دی من شهادتهما د قسمونو د دې دواړو نه وما تدینا او منگا زیتیم نکو انا اذا لمن الظالمین یقینا منگ بیو پا دغا وقت که ده ظلم کونکو نا نو بس دی چی کلا قسم وکړله بس کټورې د دی حق ترالی ورسی تاوانی واغسل ذالک ادنا الله دا حکم چې کم ذکر شو ذالک ادنا دا حکم چې کم ذکر شو کم حکم دا واپس کول د قسم په ورثاو باندې ادنا ډیر نږدې دی ایاتو بالشهاده چې راتګ به وکړي د یا بالشهاده په ګواهۍ باندې علی وجهها په دې طریقه
نو په دې طریقه به بیرته تاسو قسمونه دا تاسو واپس کوئ. دا ستاسو د لپاره څه شوله؟ یو قانون شول او یو ضابطه شو چې داسې مسله. بیا داسې مسله دا د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ په دور کې مراله او هغه گورنر و، مشر و، هغې له هم دا مسله راله. بس هغې ویل دی کې خو رسول الله له دا مسله راغلې وه، نو هغه هم د شان وصي و، یو کس و او هغه وصیت کړی و چې زما سامان د دې پلانو سره داسې ورسره دی ته ویلې. هغې چې ولټه او څه شی نه پکې کم. نو بیا یا ګواهانو له څه ورکو؟ قسم. د دې آیتونو نه دا معلومه شوله چې په بعضې صورتونو کې به ګواه له قسم ورکې چې کله په ګواه باندې د مدعا علیه شکوک او شبهات رال. لکه په تا باندې چا ګواهان پیش کړه او دعوی د باندې وکړله چې دا پټی زما دی او هغه دوه ګواهان نیولي ریوس او ستا دې ګواهانو باندې اعتماد نشته، نو ته ګواهانو له څه شی ورکولی؟ قسم شی ورکولی. دا یو مسله کې زه ناسومه او هغه مسله کې یو کسه په چا چې دعوه وه نو هغه په ګواهانو اعتراض وکړو چې دا چرسیان دي، بانګیان دي، پوډریان دي او دغه رنګ یې جوارګر دي. نو باکې قسم یې وکړو، دوه کسانو قسم وکړو. نو چې قسم یې وکړلو نو د هغه دا یو د انجام نه نیمه خبر او دا یو انجام ډېر روان دی. دا هغه یوه د لاسه دوه قتلونه وشو. اوس یې باجوړ پریښی دی نشته، در په در دی لږ. کور هم ترې نه لاړ، کوټه هم ترې نه لاړه، جیداد هم ترې نه لاړ. او ما یو سړي سره رابطه وکړله، ما ته وی چې د دا قسم په پیسو کړی و. دومره ګیرې وه غټه. او علاقې ته پسې ټلیفون هم منګه وکړو چې لکه دا سړی څنګه دی، تفتیش هم ولکاو. دا ګواه یې راوستی دی، دا ګواه خو منګه ورسره بستره مستره نو سیروزو کې به هم لیدو، گشتونو کې به هم جوړاوېدو، تعلیم کې به هم کېناستو. خو مسله دا نه وی سړی څه دی؟ کاذب دی. نو چې کاذب دی نو بس حال یې دقه وشو، قسم یې په دروغه کړ. نو دا دې بیا نه پرېږدي. وره د دې وایي د 100 کالو پورې په دنیا کې د دې اثرات په خاندان کې پاتې کېږي چې په دروغه باندې د څه وکړو؟ قسم. د یو پیړۍ پورې دې رایساری او ایسته د الله کار دی، کو پرېږدي دی او کو دی نه پرېږدي. په دروغ دا ښه کار نه دی. نلای دا به ډېر نږدې وي چې راتګ به وکړي دوی په ګواهۍ باندې په دې طریقه او یخافو یا به دی ویرېږي ان ترد چې واپس به کړی شي ایمانون قسمونه. ان ترد ایمانون چې واپس به کړی شي قسمونه بعد ایمان پس قسمونو نه. په دې طریقه ولا قسم ورکوي. صحیح شوله؟ ان ترد ایمانونه چې دا قسمونه واپس شي د ورثاو. ورثا به قسمونه ونه کې چې ورکې که مړه ځه دا دی دا یا به هم ته غسې او یا به هم ته نه یي به چې څه هم کړي مي. یا بعد ایمانې ما پس قسمونو د چانه، پس قسمونو د هغه ګواهانو د وصیانو نه. بس دی به د الله نه ویرېږي او ایسه به قسمونه دی نه کوي. نو که نه وه نو هغه هم قسم وکړو. په یو صورت کې هغه مدعیانو، صحیح ده، نو ورثا منکرو، ورثاو قسم وکړو. په بل صورت کې ورثا دعوادارو، نلته ګواهانو قسم وکړو. ان ترد ایمانون چې واپس وکړی شي قسمونه د ورثاو بعد ایمانیم پس قسمونو د مخکنو نه د وصیانو نه. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واسمعوا واورئ احکامات د الله تعالی والله لا یهدي القوم الفاسقین. الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. دا دلیل نقلی اجماعی مختصرا ذکر کیا. یوم یجمع الله الرسل پکم وردا چې الله بارا جمع کیا پیغمبرانو لرا. ویقول الله بوتو یا ماذا اجبتم. سا جواب ملاو شوی او تاسو د طرفه د قومونو نه.
قالو دی به وویه لا علم لنا موږ ته پته نشته. اوس په دې باندې سوال لازیه یو مطلب دا دی چې ما دا اوجبتم دا مجهول صیغه ولې استعمال شو. الله وایي څه جواب درته میلاو شوی تاسو چې ما لیږلي وئ او قومونو ته دعوت ورکولو او توحید ته رابلله سنت ته رابلله په شرک بدعات رسم امرت کولو نه هغوی څه ویله کلیوالو نه لا څه جواب. دا صیغه د مجهوله استعمال شوې ده چې رب به څه غوسه په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په دغه ورځ باندې با الله دومره زما رب به دومره په غضب کیه چې نه د دینه نه به د دینه وروسته په غضب کې چرته شي او نه د دینه مخکې په دومره غضب او غوسه کې شوی دی چې کله د محشر په میدان کې اولین او آخرین او رسولان او انبیا دا ټول الله ودریا او سره د انعام او سره د څاروو د ډنګرو ټول صحیح ده دا به ټول راجمعي. نو رسول الله فرمایي چې زما رب به ډېر غوسه چا ته به غوسه هغه خلکو ته به غوسه چې هغوی د پیغمبرانو دعوت رد کړی دی او په ضد او د عناد کې د انبیاو خلاف ولاړو حق خلکو باندې به الله څه غوسه. نور خو حدیث کې بیا ټکراو راځي که نه روایت کې راځي چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د الله سل رحمتونه دي یو رحمت الله دنیا ته رالیږلی دی او یو کم سل رحمتونه الله در ځان سره ایثار کړي. دا یو کم سل رحمتونه به په ورځ د قیامت الله په خپلو بندګانو مؤمنانو کوي. خو دلته کافرو ته غوسه دی منکرینو د توحید ته غوسه دی الله. ما دا اوجبتم څه جواب میلاو شوی تاسو ته قالو دی به وایي لا علم لنا موږ ته علم نشته. نو سوال دا دی ولې چې انبیاو ته خو علم شته انبیاو ته خو دا پته شته چې آیا د کلیوالو د علاقې زما د امت زما د نبوت او د مسلې د توحید نه انکار کړی دی او کو نه انکار یې نه دی کړی. نو جواب دا دی د دې مختلف جوابونه مفسرینو شپږ وکړي دي. یو دا ده معنی ته ګوره قالو دی به وایه لا علم لنا موږ ته پته نشته دی پس د وفات نه موږ ته دا پته نشته دی چې زموږ د وفات نه وروسته دیو دین بدل کړی دی که نه آیا د یا په توحید باندې برقراره پاتې شوي دي که نه. نو پس د وفات نه وایي نه د دې نه معلومه شوله چې انبیا علیه صلات وسلام د وفات نه وروسته دا د امت په حال باندې خبره نه دي. نو بعضې بریلیان او د بعضې مبتدعاو دا نظریه ده او د جمعې په شپه باندې د مړو ارواح دا زمونږ درشلو پورې راځي د کورونو درشلو پورې د دننه وایي نه رانوځي ځکه وایي په وړو سوری به کېږي او وایي د درشلو مرشلو څه وایي ولاړي دا د جمعې په شپه. نو که خیل یې کړی بعضې علاقو کې بریلیان او بدعتیان دا د جمعې په شپه خیراتونه کوي. نو د دې د وجې نه علما د تفسیر وایه چې د جمعې د ورځې شپې خیراتونه به نه خورئ دا بدعات. زه مخکې د جومات دلته د بره نه چېرته کډه راغلې وه نو هغې کډې جمعې په شپه به دا راوړل دا څه چرګه مرګه چرګوړې چاول غوښه دا به 15 مجموعي 15 کاسې به دا به راوړلې او جومات کې به خلکو خوړلې. زما خپله د دا دی چې زه جومات کې خوراک ته نه ایسارېږم د وخت نه د عادت دی کو صحیح خوراک او کو رسمي خوراک خو جومات کې خوراک ته زه نه ایسارېږم. نو هغې کې یو ورځ خو زما پکې فکر نه دی راغلی که نه زما خو سوچ نه پکې چې دا د جمعې شپه ده یاره بل ځل بیا نو ما هغه هلک ولیدو کم ماشومه
او کمی ماشومې چې دا سالن دی جومات ته رانیسو ولاړو ما ته تپوس وکړم مال تاسو بله جمعه شپه دغه نه راوړی سالن ویل ولې نه او مال دا اوس هم تاسو راوړ ویل ولې مال کو بله ورځ دې راوړی و که نه نو په دې خپله ښوروا کې دې خښوم مال دا مال تاسو سره راسي ویل چې دا خو موږ ته نیکه او نیام ویه چې دا د جمعې په شپه باندې منګه به هلته پورته ماموندو کې مړلو او دلته منګه دا کوم مال چې هلته دې وړلو خوره چې دلته یې رانه وړې نو کو صدقه او خیرات دې کولو نو دلته طلبا دی او مدرسه ده او د جمعې شپه مه خاص کوه په هر وخت کې که د نوڼۍ وس کېږي او که د ګیلاس اوبه وس کېږي راوړې او په طالب باندې سکه او خورې بس ثواب به دې وشي که بیا قورز و نن ورځ و شیزې بند کړو بیا مې نه دی لیدلی په جومات کې خیرات میرات نو مسله دا ده چې دا خلک وایي چې د انبیا علیه السلام او زمونږ د مړو ارواح دا را واپس کیږي دا کو خیل لیکلی د بعض مبتدعان دا نظریه ده چې دا روح د مړیا بیرته واپس دی مړی له راځي چې روح د مړیا بیرته واپسه ګوره چې په کومو مقاماتو کې منصوص ده د نس نه ثابته ده او د صحیح حدیث نه نو هلته منه په هغه ځای کې منه چې په دې کې روح را واپس شو خو د دې نه عمومي قاعده جوړول او دا خلاف القیاس ثابت یو مسله ده نو دا په خپل مورد پسې خاصي اصول فقه به دې ویلي کو نه چې کله خلاف القیاس مسله نه په خپل مورد پسې خاص دې باندې بل شی ته قیاس کولی نشي صحیح ده نو د هغې د وجې نه چې په کوم ځای کې سما ثابته و هغه به راشي تاسو ته به زه ووایم الا تسمو الموتا کې چې په کوم ځای کې ثابته ده د صحیح حدیث نه یا د قرآن نه لکه قلیب بدر هلته ثابته ده منصوص ته حدیث د بخاري دی رسول الله ورته ولاړ دی عمر ته پوښتنه کړې د الله پیغمبره ته اوسه خبرې کې دی اوریا ویستانې خاوریا خو جواب نشي راکولی امام بخاري وی محدثین ویا مفسرین ویا دا د رسول الله معجزه ده او دا په خپل مورد پسې خاصه په دې به نور مړي نه قیاس کې نه ته پې څنګه نور مړي قیاس کې دا خو موږ منو الله یې ګټې ته هم وراوړی د ګټې نه الله خبرې نه دي ایستلي په حدیث کې راځي چې رسول الله ته به ګټو سلام کو السلام علیک یا رسول الله ونو به سلام کو السلام علیک ته به چې ټولې ونې به اوس نارې وي نه دا په خپل مورد پسې خاص دا د رسول الله معجزه ده داسې هر یو نبی چې کله قوم هلاک شوی دی هغه ورته ولاړ دي موږ دلته منو دا د پیغمبرانو معجزې دي دا 6 سال کم ځای کې بس نه ده چیړلې شوې عام مړو باره کې الله خبره نه ده کړې نه پی کړې ده انک لا تسمع الموتا بس نه پی مسله ده ګوره دې کې څه لانجې مانجې نه شو دا د علمای دیوبند مسلک دی د مفتی رشید احمد رحم الله دا نظریه ده فتاوی رشیدیه کې دا نظریه ده اشرف علي تانوي دی دا عقیده ده د شیخ الهند دا عقیده ده زموږ شیخ صاحب کتاب لیکلی مسلک اکابر ځان لواله کنه چې مسلک د اکابرو د دیوبند څه دی وړه رساله ده مسلک اکابر پاکې د اکابرو نظریه ده چې د دې په باره کې د دوی څه عقیده او نظریه ده نو بار کې په دوی دا نظر ساتلو چې د مړو دا را واپس کیږي نو بیا ګوره په خپله پې بېرته ځینې خلکو رد کړی دی او یا چې یلکه سړی لاړ شي روح یې لاړ شي جنت ته جنت الفردوس ته لاړ شي د صحابه او د انبیاو سره ملګری وایي هغه د لیوني زوی دی چې دی هدیرې ته بېرته را واپس کیږي او د قبر د کندیل له راځي ان الابرار لفی نعیم دلته بیا سوال هم راځي چې دا سړی په حدیث کې راځي رسول الله تیرېدلو یو یهوده نامړه وه نو خلکو جاړله نو رسول الله فرمایله ویل دی ورته جاړي او په هغې هلته رایښي دي هغه له څه ورکولی شي عذاب نو جوسه خو دلته وه نو لا قبر ته خو نه دی وړی نو څنګه د الله پیغمبر وایي چې دی ورته جاړي او هغه له هلته څه ورکوي عذاب ورکوي نو عذاب روح ته میلاویږي که نه یا
د بدن سره څنګه تعلق دی دا حدیثو کې ذکر نشته نه قرآن کې شته. اوس په دې دنیا کې دا بدن اصل دی، ته سکونډه که نه نو دا دغه کېږي دړ کوي، خو دا روح نه دی اوف نه خوږي. ته دې دا سیلی په بربونقۍ کې رابنده که او په چټکي رایساره که بدن دې دړ کوي. روح اصل نه دی که نه، دا تابع دی. بدن اصل دی دنیا کې، ځکه په بدن احکامات هم جاری دي، په روح احکامات جاری نه دي. تا ته نه وایي چې روح به دې مونځ کوي، بدن مونځ کوي، بدن درد هم محسوسوي، وده کېږي هم، د آرام هم درته میلاوي، خوشحالي هر څه. خو د مرګ نه پسه بدن تابع شو او روح څه شو؟ اصل شو. نو بیا اصل ته عذاب ورکوي او نعمت اصل ته میلاوي. دې دپاره به ته ګورې ندای حق 3 جلده کتاب دی وساجي د نیلوي صاحبه. نو بیا به ته به دې نظریه باندې پوه شو چې کله پیږې په حدیث وې قرآن وې شرقاید دې صحیح ویلی صحیح ده، دا کتابونه دې صحیح ویلي، نو هله به په دې مسلو باندې پیږي. دا خو لازق علمي خبرې نه کومه، دا خو تاسو زه د عوامي انداز باندې تاسو پوهه کومه، ځکه چې زمانه تیریږي نو علمونه ناقص کېږي، خرابېږي، سر دې پې خلاصېږي. سات په سات علمونه د خلکو کمزوري کېږي، پانسورو را روان دي. نو د هغې د وجې نه ډېر تحقیق هم علماو پرېښی دی، ډېره زمونږ نظر او دماغ هغې ته رسایي نه کوي. نو بار کې په نو ما دا وجې به ته ما وې څه جواب میلاو شوی تاسو ته؟ قالو دی ویل لا علم لنا، موږ ته علم نشته. نو جواب دا شو چې علم راته نشته بعد وفاتنا، یا الله زموږ د وفات نه وروسته موږ ته پته نشته دی چې دی زموږ نه وروسته څه جوړ کړي دی. نو معلومه ده شوله چې انبیا دا ګوره په حالت د امتونو باندې پس وفات نه خبر نه دی. بیا به اوس حدیث ولګیا، دا حوض حدیث دی. رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ به زه ستاسو په حوض کوثر باندې انتظار کوم. یو جماعت یو ډله به را روانه وي، هغوی له به ملایکه په کوړو باندې ووایه، په چابکو باندې به ووایه، واپس به کي زما نه به رخصت کي. زه به هم دا خو زما امتیان دي ما ته را پرېږدویه. ملایک به ووایه چې دیو خو ستا نه وروسته ستا دین بدل کړی دی. د الله نه به وایي سوقن سوقن لمن غیر بعدي، تباه او برباد دي شي هغه سړی چې زما نه وروسته زموږ دین بدل کړی دی. نو معلومه ده شوله چې پیغمبر ګوره د امت د حال نه خبر نه دی. نو بعد وی زمونږ په حال باندې څه دی؟ غوث بابا وی په خبر دی، دیوانه بابا وی ګوره زمونږ نه خبر دی، خبرې پسې مه کوه، وی د شپې به د باندې کټ واڼئ یا به نه تکیه وڅښته نه په شاتورې کټ به دې وی پرېږدي. د دی نظریه ده. نه نه ګوره قالو لا علم لنا. یو دویم معنی دا ده څه جواب میلاو شوی تاسو ته د طرفه د قومونو نه؟ قالو دوی به وایه لا علم لنا، یا الله موږ له په کل حالاتو خبر نشته، په کل حالاتو. نو معلومه ده شوله چې علم کلیه دا صرف د یو رب سره دی، ګوره د نبي او د ولی ملی سره دی نشته. علم کلی الله موږ ته نه دی معلوم چې دی حال څه دی کلی علم. درېمه جواب دا دی قالو انبیاء به ویا لا علم لنا، یا الله موږ ته پته نشته دی، په ظاهر خو خبرو کلمې خو یې ویلې وي، خو یا الله د باطن راته پته نشته دی چې د دی په زړه کې کفر دی کو نه دی. ظاهر پته راته شته، خو یا الله د باطن پته نشته دی چې سړی حقیقت کې مؤمن و یا الله کو مؤمن نه و. نو دا د علم باطن نفي کړې ده، او د انبیاء علیه السلام علم دا په ظاهر و. نو دا ګوره علامه لوسی مولا تفسیر سمرقندي ګوره آی کې دا ټول جوابات را نقل دي په تفصیل سره. انک انت علام الغیوب، یا الله ته پوهه په پټو رازونو باندې. اذا قال الله یا عیسی، دا دلیل نقلیه تفصیلی دی وس عیسی علیه السلام نه. اذا قال الله کلابا چې وی الله یا عیسی ابن مریم زید مریم او ذکر یاد کا نعمتی علیکا، نعمت زما علیکا چې کړې مې ده پتا باندې والا والدتک او ستا په مور باندې. اذ آیاتو کا کلا چې ما مضبوط کو تعالی را بروح القدس پر روح پاک سرا.
مراد خود روح قدس معنی تلوی یا جبریل یا کلمه د کون دا د طرف د الله نه. تکلم الناس خبر دی کولی د خلق سره فی المهدی د مورا په غیږه کې وکهلا او دارنګیا په ځوانۍ کې. بعد ویا کال نه مراد بوډاتوب دی. و جواب تا تما کړو د سوالک چې یاره دا خو معجزه د پیغمبر دا فی المهدی د مور په غیږه کې و. نا صفائی بیان کړی وا چې کله په مریم باندې بهتان ولګېدلو. نو سورت مریم 29 کې براش آلته ویل انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. زه د الله بنده یم ګوره ماله به الله کتاب راکړی او زه یې ګرځولی ما پیغمبره. نو دا صفائی بیان کړی وا دا د ماشومتوب خبرې وې. وکهله او دارنګې په لوی عمر کې مراد دا اشاره د خبرې ته ده چې عیسی علیه السلام له به الله عمر دراز ورکوي. دا نه دی مړه په ځوانۍ کې از یو څه مقام ته برسیږي. وایي د علمتو کو کله چې ما وښودو تا ته الکتابه کتاب لره. بعد وایه چې د کتاب نه مراد څه دی؟ فهم دی. فهم علم تی نه مراد دی. لیکن غوره معنی دا ده چې وایي د علمتو کل کتابه. سمرقندي وایه چې ما تا ته وښودلو الکتاب قرآن. او دا په تمام انبیاء علیه السلام کې خصوصیت صرف د عیسی علیه السلام دی چې دله به الله د ټولو کتابونو د قرآن علم به مر سره یا د تورات مر سره دی او د انجیل مر سره دی او د سنت د رسول الله د حدیث مر سره دی. ولې ځکه چې دا پیغمبر علیه السلام د امت ته غوښتلو دپاره وایي د سوال کړی وګر چې دا سندن ضعیف دی چې ټولو پیغمبرانو سوال کړی. نو الله د عیسی علیه السلام سوال وی قبول کړو. دا حدیث لږ کمزوری دی. وایي د علمتو کله چې ما ښودنه کړې وه تا ته الکتابه د قرآن والحکمت او د حدیثو والتورات او د تورات والانجیل او د انجیل. واستخلق من التین او کله چې تا به جوړوله من التین د خټې نه که هیئت الطیر شکل د مرغۍ. باذني ګوره دا زما په اجازت باندې فتنفخ فیها نو تا به پوکې کولو په هغې کې فتکونو طیرانو شو به مرغیه باذني زما په قدرت. وتبرئ الاکمه او تا روغوله مرزادي ړوند لره والابرص او برګي مرض والا باذني زما په حکم او قدرت باندې. واستخرج الموتى کله چې تا به راویستله مړو لره باذني زما په قدرت. واذ کففت بني اسرائیل او کله چې ما بند کړله بني اسرائیلان که ستا د مرګ نه چې تې وجلې او ستا اراده کړې وه. اجیتهم کله چې راوړله تا دوی لره بالبینات واضح دلایل. فقال الذین پس ویله کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی منهم د دیونه ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مګر دا جادو دی ښکاره. واذ اوحیت الی الحواریین او کله چې منګه زړه کې واچوله مخلصانو ملګرو ته. وحی دلته په معنی د څه ده؟ د الهام ده. ګوره هر سورګیری شاګول نه وي. ولې هلته ګوره صورت د وحی اقسام مې ته ویلي را به شي په صورت نحل کې هم هلته ویه واوحی ربک الی النحل. الله یې ګوره ستا ربه زړه کې اچولې ده د ګبین مچۍ ته. نو هلته به دا معنی نه کوي چې مچۍ د ګبین مچۍ ته الله یې موږ وحی کړې ده. نه نه زړه کې اچولې وه دې ته الهام وی. الهام وایي دا اوحیتو کله مې چې زړه کې واچوله الی الحواریین مخلصو ملګرو ته. حواري دا مخلص ملګري ته ویه. سپین مخو ته یې ویه چې د زړه او د خولې خبره د دوی وی. او دا مخلصین مرګري وو د عیسی علیه السلام. ان آمنو بی چې ایمان راوړی فما باندې و بی رسول او زما په رسول باندې. قالو دوی ویل آمنا منګ ایمان راوړی دی. وشهد ګواه شي الله ته باننا مسلمون چې یقینا منګه خالص مسلمانان یو. اذا قال الحواریون یا عیسی ابن مریم کله چې ویله مخلص ملګرو د عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم یا عیسی زوی د مریم هل یستطیع آیا طاقت لري ربک ستا ربک
اينزل علینا مائده چې راولېږي په منګه باندې دسترخوان من السماء د بارانه. اوس دلته سوال پیدا کېږي چې دلته په حال سره ذکر دی، نو دا څنګه مخلص ملګری دی؟ ولې دی د الله په قدرت باندې څه اعتماد نه ایمان یې نه؟ نو جواب دا دی باندې ویا چې حال دلته په معنی د قد دی، او د دې قرآن کریم کې نوره هم مثالونه شته. نو دلته ویا حل قد یستطیع، یقینا طاقت لري ساره به چې راولېږي په منګه باندې دسترخوان د بارانه. لکه د دې مثال ته دی هل اتی علی الانسان، دلته موږ معنا کوو قد اتی علی الانسان، یقینا راغلی دی په انسان باندې داسې دوره چې د ده چا تذکره نه کوله. د سورت دهر اولنی آیات. هلته هم حل په معنا د قد دی، یا بعضې ویا چې دا د سوال کوونکي محاوره ده. لکه ګوره منګه و هلکه د غرمې ډوډۍ به راباندې ونه خوري، نو ولې ستا خو طاقت دی ولې راباندې نشي خوړلی؟ خو دا سوالیه لفظه، دا سوالیه حرفه، دا په محاوراتو د عربو کې استعمالیږي. نور دا مقصد نه دی ګنې چې دا مخاطب په دې باندې څه نه دی؟ قادره نه دی، نه قادره پې دی، خو دا محاورات دی. لکه منګه ولکه چې مې، نو دلته خو پکې چې دی، دا مې خو پکې نشته. نو بعضې ویا روټۍ موټۍ، نو روټۍ خدا موټۍ پکې شي، دې ته محاورات وایي. صحیح ده؟ په تکلم کې د خلکو عادت د عرب جوړ شوی. یقینا طاقت لري ساره به ینزل علینا چې راولېږي په منګه باندې مائده دسترخوان من السماء د بارانه. قال ویلا عیسی علیه السلام اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ ان کنتم مؤمنین، کو تاسې وئ مؤمنان. قالو دی ویلا زمونږه ګوره دا سوال زدن او انادن نه دی، نه دا منګه دی لغواړو چې زمونږ دپاره اطمینان قلبي شي. او دویمه دا ده وایي دی روژه یو میاشت روژه نو وږي شوي وو، نو وی چې لږه خوراک مراک راشي چې دا د خېټې کوت متم خوارش چې څه خوراک مراکم وکړو، نو یو یې چې خوراک به هم ترېنه وکړو وروسته ویه. دویمه دا ده زمونږ به اطمینان قلبي هم لږ راشي، دا زړه به هم لږ مطمئن شي. قال ویل د الله نه ویرېږئ کو تاسې ویا مؤمنان. قالو دی ویله نوریدو منګه اراده لرو یا عیسی ان ناکل منها چې من خوراک وکړو د هغې نه، ځکه یو میاشت روژه یو، یو میاشت روژه م نیولې ده چې خوراک وکړو د هغې نه. وتطمئن قلوبنا، او زمونږ زړونه مطمئن شي. ولې هلته سورت بقره به اوس ولګېږي. سورت بقره هلته چې ابراهیم علیه السلام سوال کړی چې کیف تحیی الموتی، یا الله ته به دا مړي څنګه ژوندي کې؟ نو الله یې ولې ستا باور نشته؟ الله یې ولې مې باور نشته؟ لیکن د دې لپاره الله چې زما را زړه مطمئن شي. نو ګوره یو علم بصري دی، صحیح ده، او یو علم یقیني دی. د الله نبی وایي لیس الخبر کالمعاینه، یې لکه خبر د سینې لکه لیدل. نو ګوره یو بیا په سترګو باندې سړی ویني چې دغه د دسترخوان وره راکوش او خوراک څښاک ترې نه وکړو. ښه جي ناکل منها، موږ به خوراک وکړو د هغې نه. وتطمئن قلوبنا، او مطمئن به شي زمونږ زړونه. ونعلم، موږ ته به پته ولګېږي، یعنې د دې نعلم نه مراد زیادت د علم دی. ستا په نبوت باندې ستا په وینا باندې خو زمونږ علم شته، خو نعلم دا علم به زمونږ نورم زیات شي ان قد صدقتنا چې تا موږ ته رښتیا ویلي دي. ونکون علیها من الشاهدین، او شو به موږ علیها په دې دسترخوان باندې د ګواهانو نه. موږ به نورو ته او چې موږ د عیسی علیه السلام نه مطالبه کړې وه، او دا دسترخوان ګوره من جانب الله دی، دا معجزه ده د عیسی علیه السلام. دا خبره به موږ ښه قوي کوو، موږ ګواهي ورکو. نو چې نیتونه کله برابر او صحیح وو، نو بس عیسی علیه السلام یې د الله نه سوالو چې خلک خو په ضد او عناد نه دی ولاړ، حواري دي، نیکان ملګري دي.
قال ویلا عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم، اللهم یا الله ربنا زمنګ ربا، انزل علینا راولیگا پمنگا بانی مائده دسترخان، مائده راولیگا دسترخان راولیگا. مائده آغا دسترخان تا ویا چی آغی بانی سن یا خوراک لا موجود نی، خوراک پیروست سڑے کی دیا. او سفرات ستاوی، سفرات داوی لیکیگی وستاجیات ستا آغا دسترخان تا چی دا چمڑینا جوړ کړی شوی ویا، په ټیبل باندې خور کړی شوی ویا، په میز باندې کې خودلې شوی ویا. په دغه دسترخوان د رسول الله نه خوراک نه دی ثابت، دا د متکبر علامه ده. نو دا میز باندې کو مجبوری نه وه، نو په کرسو باندې خوراک کول، په میز باندې خوراک کول دا خلاف سنت دی. او کو چرته مجبوری ده هوټل ته لاړې او وسلته د ناستې ځای نشته او مجبوری ده، نو په مجبورۍ کې خو بیا ډېر شی نه راوادي که نه، صحیح شوله. نو مجبورۍ په حالات کې او نور د دې نه ماسوا به خوراک ته به پیزار وباسي، سم به کینی په سنت طریقه. نو هغه ته وایي ځکه حدیث کې راځي چې خوراک ته کله کینی نو پیزار درې، نو چې ته ټیبل ته ناست یې کرسۍ کې د خپې ځوړندې کلي یا خوراک، نو دا خو پیزار نه دی ایستلی شوی. نو د الله نبی ویا دا څه ورکوي؟ راحت ورکوي څه لره؟ قدمونو لره. پیزار درې که روټۍ ته چې بدن ته دې څه میلاو شي؟ راحت میلاو شي په سکون سره. په موږ باندې راولېږه مائده دسترخوان، من السماء د بارنا تکون لنا شبا زمنګ د فرعیدنا خوشحالی لاولنا د فار د حاضرینو و آخرنا او د پاره د غیر حاضرو چې هغه نن ندي راغلي سکول ته، چې نن ندي راغلي و ساري هغوی له به هم شي او موږ له به هم شي چې غیر حاضر دی. و آیتا منک و نخه به شي ستا د طرفه، ورزقنا موږ له روزي راکه، و انت خیر الرازقین، یا الله ته غوره د روزي ورکوونکو نه. قال الله ویل الله تعالی انی منزلها، زارا لیگون که ما دغه دسترخوان لره علیکم فتاسو بانی، ومن یکفر بعدو منکم چا چې کفر وکړو او انکار یې وکړو وروسته منکم ستاسو نه، فانی اعذبه زه به عذاب ورکړم ده لره عذابا داسې عذاب لا اعذبه چې نه به یې ورکومه احدا یو کس لره من العالمین د مخلوق د زمانې نه. یا جمیل عالم مراد دی او یا تنه مراد عالم زمانی هم دی مدارک ویا، یعنی په دا زمانه کې به زه داسې عذاب ګوره چاله ورنکم لکه دی چې ورکمه. او یا تنه مراد څه ده؟ یا تنه مراد دا جمیع عالم دی چې په عالم کې ما داسې عذاب نه یې ورکړی لکه دی چې زه ورکم. اوس مسله دا ده چې دا دسترخوان نازل شوی او کو نو یوه. دویم قول دا دی چې په دې دسترخوان نازل شوی نو وپیڅه. په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي چې کله دی دا جمله واورېدله چې فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمین، چې دا جمله واورېدله چې الله یې ګوره انکار یې ترې وکړو د دې نه وروسته، نو داسې عذاب ورکوم عالم کې به مې چاله نه وي، نو ایسته انکار یې وکړو، ویل نه موږ یې نه غواړو، بس ویل نه دې رانیځي. نو وی نه ده راغلی دا دسترخوان. لیکن جمهور علما وایي صحیح ده چې دا نازل شوی دی او دسترخوانه دا راغلی. زاد المسیر کې علامه ابن جوزی، په سمرقندی کې ابواللیث، مدارک کې نسبیه او په روح المانی کې لوسیه او بحر المحیط کې ابو حیان او ابن کثیر، دی دا قول راجح کړی دی او په دې باندې یو روایت هم دی چې دسترخوان
سو دا نازل شوی او راکو شوی. دا قول د جمهور دی. ذکر روایت کې راځي چې دی باندې دوه شرطونه ولګول. یو شرط یې نه پیدا لګولی چې دسترخوان خو موږ رالیږو، یو به د وقت مطابق خوراک کوئ، د وقت مطابق. دویمه چې دا د خیانت به نه کوئ، جمعوالی به نه کوئ چې یاره سبا لیږدو، دا شی نه به نه کوئ. نو دی په هغې کې خیانت وکړو. دی به جمعوالیم کوله او دی به سبا له کېښودلم او خیانت یې پکې وکړو. نو د هغې په وجه باندې دسترخوان چوت شو او الله دی له عذاب ورکړو. نو چې راپاڅېدل سهاره عیسی علیه السلام ورته خیرې کړې وې، هغو نه ټولو نه ایسته خنزیران جوړ شوي. 3 ورځو پورې دی ژوندي و، یو بل ته به یې کتله، د سترګو نه به یې اوښکې بهېدلې او بیا په هغه حالت باندې مړه شو. یو قول دا دی. دا حدیث کې راځي چې دی جمعوارین یې وکړلې، اوس هر څه خسا کېږي، غوښه هم خسا کېږي، دی جمع کړې وه دا اشیا. دا به د دې نه مخکې خسا کېدله وی نه و. مفسرین داسې لیکلي. او دارنګې وی دسترخوان راغلی د 40 دینه پورې و، 40 ورځې و. بیا د دسترخوان کې تخصیص وشو، حکم په عیسی علیه السلام باندې دا راغلی چې د دې دسترخوان به ضرورتمند خلک خوري او غیر ضرورتمند مالداران به د دسترخوان نه خوراک نه کوي، محتاج به دسترخوان نه خوراک کوي. نو د دیا مالداران چې کوم وو، نو هغې خو د دې نه منع شو. نو چې کله منع شلو، د دې غریبانان او د محتاجو په ذهنونو کې هغې شبهات پیدا کړه. شبهات یې پکې واچو چې ګوره دا خو د عیسی علیه السلام ساحر دی، د خو دا جادو کړی، دا فلا فلا، دا خبرې واچلې، اختلافات یې پیدا کړ. عیسی منکر شو، ویل چې دا معجزه نه ده. او دا هره زمانه کې کېږي چې کله تابعدار بندگانی ناغله دا غیر تابعدار په شکوک او شبهات سره په گمراهی کې خلک اچي. یوه خبره بله خبره بله خبره به دا شکوک او شبهات پکې راځي. دا یې د وجې نه بس هغه محتاج خلک بدګمانه شي. نو 40 دینه پورې ویو. په دې دسترخوان باندې څوک نو په دې کې علامه ابن جوزی رحمه الله په زاد المسیر کې تقریبا 8 اقوال ذکر کړي چې په دې دسترخوان څه شی و. پاکې یو قول دا دی چې انه خبز و لحم، دې باندې غوښه وه او ډوډۍ وه. دویم قول دا دی چې په دې باندې چوپاتی او میانو، چوپاتی او میان پې نه و. دریم قول دا دی چې په دې باندې ثمار الجنه، د جنت میوې وي. څلورم قول دا دی چې په دې باندې تمر او زیتون، کجوره او زیتون، خونان. پنځم قول دا دی چې په دې باندې ماته و په خورواکي، ثرید و سرید. شپږم قول دا دی وای چې هر شی پې و ما سیوا د غوښې نه، نور چې څومره څه نعمتونه دي ټولو نه ډک.
صرف غوښه پکې نه وه. سعید ابن جبیر وایي. اوم قول دا دی، دا عطیه ذکر کړی، وایي په دې باندې مئی و، خو په دې مئی کې د هر شي ذایقه وه. مئی و خو په مئی کې د غوښې هم ذایقه وه، د بادرنګ ذایقه هم وه، د ګازرې ذایقه هم وه، د ټیپر ذایقه هم وه، د چرګ ذایقه هم وه، چې څه و بس ټول مجموعه وه د نعمت. اتم قول دا دی چې په دې باندې ډوډۍ وه د چاولو او ورسره لوبیا وه، بقل. دا ابن صاحب دا قول کړی. دا تا قول ته ګوره په زاد المسیر د ابن جوزی کی. فإني أعذبه، زول عذاب ورکوما دا بنده سی عذاب لا أعذبه چې نه به ورکوم یو کس لرا من العالمین د مخلوقنا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، دا ماضیه په معنا د مضارع ده. یقول الله، کله به چې وی الله تعالی په ورځ د قیامت باندې، یا عیسی، ای عیسی زوی د مریم، اانت قلت للناس، آیا تا خلکو ته ویلیو اتخذونی چې ما جوړ کړی او ما وګڼی و امی او زما مور لره الهین معبودان من دون الله ما سوا د الله نه. دا صاحب تیرا جواب دی. نصارا په عیسی علیه السلام باندې ابترا تړلې، دروغ نه پې تړلي، او دروغ یې دا تړلي چې موږ ته عیسی علیه السلام دا ویلي دي چې زه او زما موره الهین یو، موږ معبودان یو. او دا قانون د الله تعالی دی چې د قیامت په ورځ باندې به هر قبر پرسته سره د خپل معبود پرسته، هر وستاجی صغیره د بل کبیر سره، دا هر ساداتو سره به ګوره بیا راپورته کیه، او الله به د هغه مشرانو د چا عبادت چې دی کړی دی یا د چا منښته دی کړې ده، دای دربار کې به دې ودریا چې تاسو ته ویلي و چې زمونږ عبادت کوئ. نو دې قبرونو دا په دې ښکته سیوال کې یو پیر تیر شوی، صحیح عقیدې والا سړی او موحد، وی هغه د خپل مرګ نه مخکې یو کتاب هم لیکلی. کتاب یې لیکلی دی، ګوره چې څه بنه کتاب یې په دې باندې لیکلی دی چې ګوره زه د الله بنده یم، زما سره څه په اختیار کې نشته، نه د مرګ نه پس او نه په ژوند. زما په قبر ګمبتان ودرول، زیرتونه جوړول، زما په نوم منښتې کول، دا کفر دی، شرک. تفصیلی کتاب یې لیکلی دی، هغه هلته شته دی وی، او د هغه باوجود هم پې سرکار حضرات پې غټ ګمبت ودرولی دی، او چې څه د دنیا ښځې او سړي دي یا بریلیان، هغه راځي وایي سجدې ورته کوي، او ټیکهدارانو له یې په ټیکه ورکوي، دی په ټیکه ورکړي. ښه، دا یو زیارت نه دی، دا د حکومتونو سره په ټیکو دي. دا یې ورکړی د کال په 2 کروړه یلی په 15 کروړه به ځا تاله درکړي، بیا ورته تا خپل کسان کېنولي، نو بس خلک روپۍ وراچوي، دا ستایي، تا ته څوک غږ نشي کولی. ته کنه وی چې دا منجوران بې ځان لوړي او دا خو د دنیا روپۍ دي. وی جب بیا کوئی منکر علاقے میں ہوتے ہیں، وی چې کلمات سے منکر پا علاقہ کی کیے اور ملک میں، تو اس میں حکومت کی بھرپور ہاتھ ہے، پاکی د حکومت بھرپور لاس دی. کو سلیما دا داغی نزان لٹک سونه دی، هغه لی کو مندر دی داغی ځان لري، کو چاکلا دا داغی ځان لري، او کو جمعات دی نو هغه باندې چې د دکان 10,000 بیل لري، بیل وي د جمعات دا 50,000 راغی. سلیما ته بجلی پریدا، چاکلو ته بجلی پریدا، کرکټ ګرونونو ته پریدا بجلی، صحیح ده. او چې کله باران وشي نو ګرون ولا په هلیکاپټر په سیلۍ وچوي، او چې څلور او کودري سمندر اغستی و نو د پاکستان څخه هلیکاپټر نو چې افراد یې بچ کړي وي، هغه یې ویوړه. او د کرکټ د ګرون دپاره نو معلومه دا شوله چې هېڅ حیثیت ما په ملک کې نشته، هسې ګډې وبزي وو، پکې اوسېږو، پکې راغلی. خو سوال کوه چې الله رب العزت هم تی
په څه طریقه خلاص کی سر دې به خلاصیږي نور چې ستا حیثیت نشته خو ستا په سر کې یو 5 روپۍ وي سال له دې دنیا کوي اخرت ته دې لیږي ستا د ښځې او د بچو او د کلي او د علاقې د یتیم کېدو هغه له څه د خدای سر یې لانړ زیدم یانځک نو بار کې په دې منکراتو کې ګوره د دې برپور څه دی هات دی وستا دې لاس دی په دې کې دا بغیر د دې شی نه چلیږي دا تا گنج بخش له ورشه عبدالله شاه غازي له ورشه زه د تماشې په اراده ورغلی وم چې طالب وم په کراچۍ کې نو چې کله ورغلمه نو ځوانه یو زنانه په 2 روپۍ به په هغه ټیم کې چپلې کېښودلې دا اخواته ورته ځای جوړ کړی نو هغې کې موږ چپلې کېښوستلې په 2 روپۍ نو چې موږ راکوش چپلې ما رادرې کولې نو هغه چپلو والا چې کوم څوکیدار و نو هغه 400 وال و نو هغې سه موږ ګپ لګاو موږ ته ویل ځئ وره ویل څوک هم وایي ویل دا تاسو دا خبرې کوئ موږ 2 کسه وو نو هغه زنانه راکوزه شوله او زنانه بټوه مټوه او فرس وکوتل 1 روپۍ مسانه وه نو دې دغه ته وایي میں نے سارے پیسے بابا کے نام دی ہے وہی ما ټولې روپۍ د بابا په نوم ورکړې وہی میرے پاس 1 روپۍ بھی نہیں 1 روپۍ مو یې راسه نشته آینده جمعې کې لیمه آ رها او په آینده جمعه چې زه کله وایي راشمه نو وایي تاله به زه څه کمه خپلې روپۍ بدله درکړم په آینده جمعه به الله پیسې درکړم دا یې د منجورانو حالي د ښځو او د سړو چې لکه 2 روپۍ دې نه دي پرېښې چې په چپله کې ورکې ټولې عبدالله شاه غازي ته ورچلې وي هلته کچکولونه پراته یې وروره او هغه نارې وایي حیدر حیدر انور وایي علي علي اوس شیعه او بریلیان دا یو دي اوس د دې عرسونه د دې ماتمونه دا په شریکه اوس کوي ځکه د الله د نبي خبره خو حقیقت دی که نه چې الکفر ملت واحده کفر ټول یو دین دی په دې کې فرق مرق دا نشته دی نو دا دعوه دی کړې وه چې د عیسی علیه السلام موږ ته ویلي وو چې یاره زما موره او ما علیها وګرځویه نه لا به ورته ویه قلت للناس تا ویلي و خلکو ته د خلکو نه مراده نصارا دیه اتخذوني چې ما ونیسه یا و امي او زما مور الهین معبودان من دون الله ما سوا د الله نه جواب کوي وسه عیسی علیه السلام قال ابو عیسی علیه السلام سبحانك یا الله ته پاکې ما یکون لی ما لندي مناسبه ان اقولا چې زی اوایم ما هغه خبرې لیس لی بحق چې ما لنه هغه د دینه د حق نه مراد دلته څه دی دین الله زما له خو دې دین دا نه راکړی ما له خو دې دین دا راکړی چې یا الله ستا عبادت ته خلک راوبلمه ستا وحدانیت ته یې راوبلمه ما یکون لی ما لنه دې مناسبه ان اقولا چې زی اوایم ما لیس لی بحق چې نه زما هغه دینه یا نه زما دپاره مناسبه دویم جواب کوي ان كنت قلت یا الله کوما ویلی وی فقد علمتون یا الله ته خو پوهیږي تعلم ته پوهیږي ما په هغه څه باندې فی نفسي چې زما په زړه کې دي ولا اعلم او زه نه پوهیږم ما په هغه څه باندې فی نفسک چې ستا په ذات کې دي نو الله ان كنت قلت کوما ویلی ویا نو فقد علمت نو تا ته پته ده نو توا ده نو ما خو نه دي ویلی نو ما نه دی ویلی تعالی مزکه ته خبرې په څه باندې چې ما زړه کې دی او زه نه پوهېږم په څه چې ستا په ذات کې دی انک انت علام الغیوب یا الله ته ډېر ښه پوهې په پټو رازونو باندې دریم جواب کوي ما قلت لهم ما خو نه دی ویلی دیو لره الا ما امرتنی مگر هغه خبره مې کړې ده چې تا حکم کړی ما ته به په هغه باندې خبره څه ده ان اعبد الله چې الله یو وګڼئ عبدالله بن عباس معنا کوي ان اعبد الله ای وحد الله د الله یووالی ومنئ ما تا ته ویلي چې مسله د توحید کله کله الله په لفظ د عبادت سره ذکر کوي یا ایها الناس اعبدوا کم ویا چې وحد الله دلته عبدالله بن عباس ویا چې ما ورته ویلي وه چې الله یو وګڼئ ربي زما رب دی و ربکم او ستاسو هم رب دی وکنت علیهم او زه وم په دې باندې شهیده خبره ما دمت فیهم تر څو پورې چې زه موجود وم په دیو کې زه موجود وم عبدالله بن مسعود ویا
رضی الله تعالی عنہ وی ما ته رسول الله فرمایل چې ما ته سورت نساء وایا وی چې کله زه ورسېدلم 41 نمبر آیات ته چې لای موږ به راولو هر یو پیغمبر ګواه وجینا بک او موږ به پیغمبره تام راولو علی هؤلاء په دې امت باندې دی شهیدا ګواه به دې راولو وی رسول الله وجړل نو وی ویلا چې زه به ووایم په ورځ د قیامت باندې هغه چې زما وروره صالح عیسی علیه السلام ویلي دي چې یا الله وکنت علیهم شهیدا زه خو د دې نه خبر وم ما دمت فیهم چې زه پکې یم نو معلومه ده شوله چې انبیا پس د څه نه د مرګ نه د حالات د امت نه دی خبر فلما توفیتنی کله چې تا واغستمه زه حسن بصري ویه فلما رفعتنی الی السما یا الله چې زه دې کله پورته کړم اسمان ته نو بیا راته پته نشته کنت انت الرقیب علیهم یا الله ته وې نګرانه په دوی باندې وانت علی کل شیء شهید او یا الله ته په هر څه باندې پوهېږې ان تعذبهم دا اوس ګوره انبیا علیه صلات وسلام د امت روحاني پلرونه وي نو ګوره کو به چې څومره ما بد شي او ناکاره شي خو د پلار په جهنم